نن په تحصیل چغرزئی بٹاڑہ کلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو شمولیتی غونډه وشوه. د روح الامین او د سردار په کوششونو شاه خالد خان سره د خپل خاندانه، معراج خان سره د خپل خاندانه، کشمین باچا سره د خپل خاندانه، بختاج آب تعالی سره د خپل خاندانه د مختلف پارټیوں مستعفی شو او باقاعده د پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړ. د شمولیتی غونډه کې د ډاک چیئرمین سید پهر جهان باچا، شہزاد اکبر خان، ضلعی زکات چیئرمین بخرات خان، خلیل ناظم صاحب، سید زیب باچا، حسن سردار، صلاح الدین، امیر زیب خان، ارشد خان، زرن خان، شیر مالک خان، جمیل خان او د پارټۍ سیکرټریانو صدرانو بھرپور شرکت کړی وو. د پارټۍ مشرانو شمولیتی غونډې ته خطابونه وکړو او شامل شوي کسانو ته د پارټۍ ټوپۍ هم په سر کړې. نور تفصیل په دې رپورٹ کې. کم چې د بار نه څومره مېلمانه راغلي دي، که هغه د مکېشون نه راغلي دي، که هغه د ټانګوړې ناظم صاحب دي، که د کړي دي، که د بلدال دي، که زموږ د پوره د چغرزي چې څومره مېلمانه راغلي دي، ټولو ته زه هرکلی او خوش آمدید ورته یم. او زه د ایم پی صاحب په راتلو باندې د هغوی ډېره شکریا ادا کوم، ځکه په دې وخت کې دا ډېر لنډ تنګ وخت او دوی خپله وعده زموږ سره پوره کړه او دوی راغلو او د ایم ایل اے صاحب شهزاد خان هم خپل وعده پوره کړه او راغله. دوی خو موږ له خبرې ته ډېر کول نه غواړم، دوی موږ له څه ډېر څه کړي دي، ایم پی صاحب هم کړي دي او ایم ایل اے صاحب دواړه موږ له کړي دي. زموږ د علاقې اول نه خو زه د دوی ډېر غټ شکریا ادا کوم چې زموږ د چغرزي تحصیل دا د ټولو نه اهم خبره وه. پسې بیا زموږ د چغرزي چې څومره د روډونو جالونه یې راله بیچا وکړو، د بجلۍ یې راله جالونه بیچا وکړو، د اوبو یې راله جالونه بیچا وکړو، پوه شو د کویانو یې راله جالونه بیچا وکړو. زه د دوی د ټولو ډېره غټه غټه شکریا ادا کوم، په ډېرو خبرو باندې نه پوهېږم. پوه شو خو زما له طرف نه تاسو ټولو ته چې کوم مېلمانه او قربانه زموږ د کلي څومره مشران کشران چې راغلي دي، زه د تاسو له ټولو غټ مشکور یم. تھینک یو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول وخت زه دلته بټاړې ته په راتګ زموږ ګران ایم پي اے ډاک چیئرمین جناب سید پهر جهان باچا ته او ډسټرکټ زکات چیئرمین بخرات خان او امیر زیب ناظم صاحب، شهزاد خان، نور چې څومره په سټیج ناست قایدین دي، دوی ټول به دلته بټاړې ته په راتګ هرکلی او ویلکم وایم. د شمولیت په حواله نن په بټاړه کې چې دا کوم پروګرام دې ملګرو جوړ کړی دی، هغې کې روح الامین کاکا، سردار او حمید ثناء الله مېرمالک دی، دې ملګرو چې څومره خوارۍ او محنت په دې کې کړلي، دوی ته هم زه خراج تحسین پیش کوم چې یاره دوی دا دومره ښکلی پروګرام جوړ کړو او دلته په بټاړه کې بر اجره کې دا زموږ دپاره ډېره لویه د اعزاز خبره ده. په سټیج ناست مشر مېلمه ایم پي اے صاحب فخر جهان باچا او هغې سره پاکستان تحریک انصاف ضلعي قایدین، مخامخ مشران د یوت آی ایس ایف ځوانان، السلام علیکم. ټول ناول کومو خاندانونو چې پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړو هغوی ته مبارکباد پیش کوم او دغه د چغرزو چې کوم ټیم دی دا ټول کریډټ هغوی ته ځي، زموږ دې مشرانو ته ځي. انشاءالله په دې به نور خلک هم اعتماد کړي. نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو په دې لږ وخت کې تاسو په دومره لوی تعداد کې شمولیت وکړو. زه د دې کونسل ارشد خان هغوی ته او د هغې مظلوم ته مبارکباد ورکوم، ځکه چې هغوی ډېر شمولیتونه په دې کونسل کې وکړو. دا زموږ دپاره او زموږ د ایم پي اے صاحب دپاره او د پارټۍ د مشرانو دپاره دا د عزت خبره ده، موږ دوی ته داد ورکوو. ټول اول خو زه نن دلته کې چې کم خاندانونه د دې نورو پارټیو نه مستعفی کېږي او پاکستان تحریک انصاف کې زموږ سره او د پاکستان تحریک انصاف د دې ټیم سره شمولیت کې زه د خپل طرف نه او د پاکستان تحریک انصاف د ضلع بنیر د طرف نه هغوی ته په پارټۍ کې هرکلی ویم او خوش آمدید ورته ویم. وروڼو انشاءالله تعالی دا زه د رب نه امید کوم چې تاسو په دې خپله فیصله باندې ستومانه نه یئ. او نن چې چا زموږ د پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت وکړو هغوی ته خوش آمدید وایم او هغوی ته دا ډاډګیرنه ورکوم چې تاسو به په خپله
فیصله باندې چاته نا امیده کېږم نورې خبرې مشران کې وسله. او بیا چې کوم ملګري نن په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان کوي هغې ته هرکلی وایم او ډاډګیرنه ورته ورکوم چې انشاءالله تاسو به په پاکستان تحریک انصاف کې خوشحاله یې. څنګه چې هغه ووایي چې شاته چې کومې پارټۍ وي هغو پکې پاتې شي وو د هغې نه پي ټي آی ته راتلو وجوهات هم بیان کړو چې په هغې کې د خلکو کارونه نه کېده مسلې نه حل کېدې اختیارات یو څو خلکو سره او په پي ټي آی کې څنګه چې مونږ په الیکشن کې دې کلي ته هم راغلي وو په دې ښته حجره کې مونږ پروګرام کړی و زما خیال دې حجرې ته هم راغلي وو په حجره کلي په کلي کور په کور زمونږ د تحریک انصاف چې کوم ټایګرز دي زیات یوتو نوجوانانو هغې د عمران خان دا پیغام کور کور ته رسولی و او د هغې په برکت سره مونږ په بولیر کې زمونږ دلته ایم این اے صاحب شیر اکبر خان او فخر جهان باچا دلته کې ایم پي اے منتخب شي. د ټول نه مخکې هغه ټول ملګرو ته پاکستان تحریک انصاف په دې قافله کې په تګ باندې په دې قافله په شاملېدو باندې هغوی ته هرکلی وایم او ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی خپل سیاسي پوهه او شعور چې دی هغه په دې قافله کې په دې صفونو کې او زمونږ د عام خلکو په دې لښکر کې هغوی شامل شو د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوم او انشاءالله امید لرم چې دا د هغه ډېره زبردسته فیصله ده او دا به د دوی لپاره د ملک بهترۍ لپاره د علاقې لپاره دا به د خوشحالۍ او ستونزمن ثابتېږي. تاسو ته د پارټۍ ملګرو وکړې په تفصیل وکړې ټیم هم ډېر زیاتو شو. دا نن چې کوم شمولیتی پروګرام دی دا کوم وروڼه چې د ایل پي نه مستعفي شو په پي ټي آی کې شمولیت کې شکریه ادا کوم مبارکباد ورته پیش کوم. عزتمند وروڼو دا دومره مخلوق چې راجمع شوي دي راټول شوي دي دلته ناست دي د دې هم څه مقصد دی او باقي دا جمهوري ملک دی پاکستان او د زمانې نه په دې کې الیکشن کېږي او د دې خلکو رای اخیستل کېږي او په هغې باندې خلک منتخب کېږي او دا منتخب کېدو مقصد دی چې لاړ شي د پارلیمنټ او د علاقې مسلې حل کړي. د بدقسمتۍ نه کله چې پاکستان جوړ شوی دی تر دې ټیمه پورې کم مقصد دی چې موږ ممبران لیږلي دي هغه مقصد زموږ په ځای پاتې شوی دی هغه مخې ته دی تللی. بابا یو خبره وکړه کله چې هغه اوس د سټیج ته راغلی او د این پي نه مستعفي کېد هغه یو څو خبرې وکړې او په حاضر مجلس کې چې دا څومره خلک ناست دي د ټولو لپاره دا خبرې کافي دي خو الله هغې نه چې موږ مقصد ته ورسو او موږ د خبرې نه مقصد والو هغه دا ووایي چې په دې بونیر کې څه خلک داسې دي چې هغه ځان بازونه حسابي او باقي ذاته نه باقي موږ او ټول تاسو خو هغه په چغرزو کې دي او خو هغه په ګاګره کې دي هغه موږ چټي حسابي. د دې خبرې مقصد دا دی د هغې تفصیل دا دی چې په بونیر کې دوه پارټۍ این پي او جماعت اسلامي چې هغې له خلکو ووټ ورکړی و هغې خلکو دې ولې عزت ورکړی و خو د هغې په جواب کې خبره دې ته لاړه چې هغوی دا وایي چې دا زموږ څه قابلیت دی یا زموږ تګړهوالی دی یا دوی سره کمیشن یا څه امتحانونه یې پاس کړي وو دغه شان نه وه دې خلکو په اعتماد کړی و. د ټولو نوم دی خو زه د خپلو تنظیم او زاړه ملګري چې دي کوم د هغې شکریه ادا کوم چې دونه یو ښکلی پروګرام یې ارینج کړو چې په هغې کې سردار دی عبدالامین باچا دی روح الامین باچا دی او چې د پي ټي آی څونه ملګري دي د هغې شکریه ادا کوم چې د پاکستان تحریک انصاف منشور مخې ته وړي او کور کور ته دعوت ورکړي چې تاسو پاکستان تحریک انصاف ته راشئ. هغې ته خراج تحصیل پیش کوم چې دا د هغې یو غټ کار دی چې هغې خپله یو ډیوټي ګڼي او دا د پاکستان تحریک انصاف منشور هغې مخې ته وړي او خلک په هغې باندې او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت باندې اعتماد کوي او په پاکستان تحریک انصاف کې هغې شاملېږي. زه بیا دا کومو مشرانو چې په پاکستان تحریک انصاف کې اعلان وکړو هغې ته په خیرالی وایم او دا باور ورته ورکوم چې تاسو به په دې خپله خبره چېرته هم ستومانه نه شئ. د هغې مین وجه دا نه ده د هغې مین وجه دا ده چې د پاکستان تحریک انصاف په ورکر کې
احساس دی کم ویژن چې دی کم هغې ته عمران خان چې کم تعلیم ورکړی دی او کم یو منشور یو ته ورکړی دی چې په هغې کې دا د الله رحم دی چې نن په هغې کې دا فیصله شته چې هغې غلطې ته غلطه وي او صحیح ته صحیح وي نو زه دا کریډټ هغې ورکرانو ته ورکوم چې د الله رحم دی چې نن د هغې که د زکات چیرمین دی که ایم پی ای دی که ایم این ای دی د هغې د یارې غلط کار نه شي کولی د هغې نه هم یېرېږئ د هغې نه به هم یېرېږئ نو دا یو غټ لوی کردار دی چې نن د هغې ممبران د هغې د وجې چېرته غلط کار نه شي کولی چې کوي نو راپاشي ورپسې کو په میټینګ کې دی ما لیدلي دي کو هغه په محفل کې دی کو په حجره کې دی او کو په جومات کې دی ورته وایي تا غلط کار کړی په تېر شوي پارټو کې یو ممبر او یو ورکر داسې نشته چې هغه د خپل ممبر نه تپوس کړي نو زه دا هغې ته خراج تحسین پیش کوم چې هغې د خپل حق تپوس کړي او د خپل د علاقې او د خپل کار تپوس کړي نو زه هغې ته دا خراج تحسین پیش کوم چې هغې یو داسې کار کوي چې هغې مخې ته روان دي او دویمه خبره دا ده چې هغې به کوم نوي وروڼه چې راغلي دي هغې ته به څوک په لاره او په کوڅه کې دا ونه وایي چې ستاسو قائد عمران خان او د هغه ټیم غل دی هغه غلا وکړه هغه کمیشن واغستو هغه د خپل زوی خبره وکړه هغه د خپل ملګري خبره وکړه هغه تاسو لیدی شئ په تېر شوي سینټ الیکشن کې چې 20 تنه خر شو هغه د پارټۍ نه ویستو ستاسو نه تپوس کوم شته په دې تېر شوي وخت کې څوک داسې زه اوس اوپن چیلنج ورکوم چې څوک ترې خپل ووټ خرڅ کړي من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کم مرکزی جنرل نمون سره پاکستان تحریک انصاف کی شامل شو مبارکباد پیش کوم شکریہ ادا کوم یوسی بٹاڑے مرګروم شکریہ ادا کوم چې څومره ټیم دی چې دلته کې شمولیتی خوي دا وته کړو خلکو ته زموږ چې کوم لیډرشپ ته راغلي دلته کې ټیم شکریہ ادا کوم چې پروګرام رالو چې غوړو مرګ چې کوم راغلي دا هم شکریہ ادا کوم پروګرام له خپل ورکړه تاسو په خپل کوم شامل شي او په خپل مو چیرې د قانون د وجې نه یا کوم درګه چې شی و یا چې کوم نور زموږ لري بغیر سلاله چې موږ لري په پاکستان تحریک انصاف شاملې وو ډېره خبره ده دا چې خلک راځي مشران دل راځي سړی خوشحالېږي د عمران خان ډله سیوا کېږي هغې سړی خوشحالېږي زما د رول خبره وکړه شهزاد بھائی چې خلک د عمران خان د وجې نه غلا نه کوي زه خدای د وجې نه کوم منډي ارزه لګېدې ده منډي دا نه چې یو سنټ ووټ ته په 2 کروڑ روپۍ به خرڅ کړي سنټ ووټ څه شی دی 2 کروڑ روپۍ څه شی دی چې ته به سنټ ووټ په 2 کروڑ روپۍ خرڅ کړي منډي ستا ته په کلاس 4 په برتۍ لګېدلې ده چې تا ته به سړی افر کوي منډي تا ته په اکسین په بدله لګېدلې ده چې ما ته اکسین مړوله چې زه له پیسې درکړم منډي تا ته په دلته کې په ډي سي په بدله باندې لګېدلې چې ما ډي سي که زه به در پیسې درکوم منډي تا ته د ډي پي او په بدله لګېدلې تا څومره چې ټرانسفر دي په ټولو منډي لګي اوس تاسو صرف دا یو نور دی خو بغیر لالچه به سړی راځي دلته کې به کار کوي چې ټیک کار کوي په بونیل کې به ډیوټي کوي چې ټیک کار نه کوي صرف بستر به ګور کوي زیبا خو پیسو ته زه شکر دی زما عمر ډېر کم دی خو زما پړه کې چې څوم راغلي پړه کې که نه دا لږ کلیر کوم نه ده ما له خدای راکړي پړه کې مو داسې نه په ما الله تعالی ډېر مهربانه دی لکه یو واسې خبرې او وایي خبرې یو د زړه خبره ده چې د زړه خبره مې دا ده چې پړه کې مې خبره راله خدای پاک به هغې د یا سار یا بل ورځ خدای پاک به خامخا پوره کړي زما پړه سره ارمان نشته لکه چې سړي پړه ارمان خدای شاهد دی کو پړه مې دي سارماني لکه زما چې د الله تعالی مال څه راکړي مال راکړي زما څه ارمان شته نه خلک خو ارمانونو پسې ګرځي چې یاره څه چلې به کوم مسلې کې به شی وم باقي زه د شهزاد خان د خبرې مشکور یم شکریه ادا کوم چې څه خلک وایي چې یاره د ریټایر د وجې نه غلا ډاکه نه کوي دا ټیک خبره ده ډېر خلک به نیسي چې هغه به د دې هلکانو د وجې نه د دې میډیا د وجې غلا نه کوي خو نو خو انما الاعمال بالنیات اعمال کا دارالمدار په نیتو دی چې الله تعالی تعالی څه درکړي هغه به دي باقي زه دلته کې تاسو ته په چغرزو په حواله وي چې کوم روډ روان دي کوم هسپتال روان دي
خو دې ته نه مو هسپتال جوړ شو بیا به کوم ریفر جوړېدو. زه لاړم ما سی ایم صاحب ته وویل چې سی ایم صاحب ما له په ډګر هسپتال کیټګري یې اما ته وی آبادی لګلا میں آبادی لګلا بیا تاسو کوی او پی ډی لګلا میں او پی ډی لګلا میں دا به خامخا کوي میں په دې باندې شنګله پرترا په دې باندې تورغر پروت دی میں ټول آبادی شي د بونیر دا سلس لکه دا او دا 15 لکه پیدا پرتلی میں را شر لکه آبادی دا میں دلته کې وګوره روزانه بیس باندې ریپر جوړیږي په خور ته ریفر کا سره ماته ملای ماترا ایکسیډنټ یو کو اپریشن دے ریفر کا میں چې دا ریفر سسٹم باندې ختمه چې په دې حکومت کې مونږ دا شونه کو به چرم نشو کوله. سی ایم صاحب زه شکریا ادا کوم چې هغه ماته لومبي فیزیبিলিټي وکړو مې فیزیبিলিټي کوم نه چې فیزیبিলিټي بل راکای چې دا فیزیبل له کو فیزیبل نه دا بیا پروف کیږي بیا به کال تیریږي مې مال به ډایرکټ پروف کای او زه سی ایم صاحب مالا 1 ارب روپۍ ډګر هسپتال لپاره راکړ 1 ارب